हेलो अस्सलाम वालेकुम څنګه دوستانو ښه یې جی زه یم امجد خان ډاکټر چیک یوټیوب چینل سیټ ده ستاسو خدمت کې حاضر شوی یم په یو نوې ویډیو سره یو نوې ټاپک سره نن ټاپک د ډیر مرګرو په دغه باندې زما په لیست کې چې کم ما ورکړي وي چې په دې نمبر به ترتیبوار ویډیوګانې جوړوم دا ویډیو خو په وروسته نمبر وا خو زما ډیر زیات ریکوست د دې ویډیو لپاره راغللو چیرې جی بهار را روان دی د هر سړي په ذهن کې دا وي چې د بهار کې د خلکه بچي مچي اچي چرګه او پانډو کې نه یو بچي وزي او د خلکو ذهن کې دا چې بس نور موسم کې نه وزي صرف بس په دې موسم کې وزي دا سوچ خو غلط دی خیر پوه شئ چې صرف په بهار کې چرګه بچي وروړي په نور موسم کې نه وروړي ډېر خلک دا وایي چیرې په یخنیانو کې ډېر یخنیانو کې نه وروړي او په ډېرو ګرمیانو کې نه وروړي بهار واحد دغه وي موسمي چې په دې باندې هر یو پرنده بچی وروړي او دغه کېږي پې بچي وباسي جي انډې وروړي بچي وباسي جي نن زموږ چې کم ټاپک دی نو هغه دا دی چې کومه چرګه انډې نه اچوي انډې اچول یې بند کړي دي یا انډې نه اچوي جي نو انډې نه اچولو خو ډېرې وجې کېدی شي جي خو زه به تاسو ته هغه وایم چې په ترتیب به راځو ورته جي اوس دا چرګه جي زما چرګه جي صحیح شو جي د اوس یو ځل انډې واچولې برابرې واچولې پوه شوې ښه صحیح واچولې کړوکه شوه هغې نه پس صحیح شو اوس دوباره دا انډو لپاره چې راغله ده دوی یو دوه انډې واچولې بس بیا بند کې بیا وانه چولې جي یو څو ورځې ورته موږ وکتل ما خپله ورته وکتل پوزیشن مې کتو چې څه کوي اخر دغه ونه شو بس مکه دوه انډې واچولې او نور دغه نه کوي دا چرګه چې کومه چرګه انډې نه اچوي نو هغې پهله وجه خدای که نه چې چرګې دغه کتل پکاري چې آیا دا چرګه عمر یې څه دی صحیح شو جي د هغې عمر کتل غواړي جي ښه جي چرګه چې انډه نه اچوي جي د هغې دوه درې وجې کیدی شي جي یو وجه دا کیدی شي چې آیا هغې ته پوره پروټین نه میلاویږي جي دویم وجه دا چې د چرګې عمر سیوا شي د هغې چې کم د لاندې جول ځای دی کم ځای کې چې موږ ورته دغه وایو چې کم ځای کې انډې وي جوړېږي دا ځای سخت شي دې ځای کې چربي وشي جي چربۍ په وجه باندې بیا چې کم دانې ځای وي دغه انډې ځای وي جي هغې کې بیا انډه نه جوړېږي جي صحیح شو جي علاج د هر څه وي خو صرف علاج کول پکاري جي صحیح شو جي دا چرګه دام سمه دمه وه ښه پوره انډې واچولې دې ځل چې کم دی اوس دوه انډې واچولې بیا سټاپ شوله جي ما چې وکتل نو دې کراسینګ هم کولو د دې جول هم برابر دی خو دې کې اوس کمی چې کم دی نو هغه د دې کیلشیم کمی دی جي پوه شوې جي د دې کیلشیم کمی دی کیلشیم کمی په وجه باندې چې کم دی د دې هغه کم جسم دی نو هغه پوره انډې ته دغه نه برابري کم پروټین چې ورته پکاري کم ویټامین کم د طاقت چیزونه ته پکاري هغه دې ته نه دغه کېږي جي نو موږ به د دې علاج نن په دې ویډیو کې ښایو جي او دا هغه ټولو مرګرو دپاره چې کم مرګرو موږ ته ویلي چېره په دې باندې ویډیو جوړه کوي موږ خو ډېره ټراین وکړې خو هېڅ سمون نه خوري پهله خو به داسې کوئ چې داسې علامات یې کله چرګه داسې دغه کړي او تاسو ول علاج شروع کړئ نو هغه چرګه به د ټولو چرګانو یې سیټ ته دغه بندوئ به دویم خبره دا ده چې هغه چرګې له به خوراک ګرم ورکوئ صحیح شو چې ایله به ګرم خوراک ورکوئ یخ خوراک په نه ورکوئ زه به تاسو ته وښیم چې خوراک ورکوئ اب هم کم یو ورکوئ ورته دا چرګه دی جي اوس دې کې کم د دې سیس کمی دی جي چې بعضې چرګې کراس نه کوي هغه هم بیا زه تاسو ته وایم جي صحیح شو جي نو اوس به مونږ دې له کوو علاج به کوو جي علاج به ورله څه کوئ پهله علاج به مونږ دې له دا کوئ او تاسو به دا کوئ ورته چې دا به ټولو چرګانو نه بېله ګیروئ چرګ مرګ ته به یې نه پرېږدئ صحیح شو نورو چرګانو ته به یې نه پرېږدئ دې له به یخ چیزونه نه ورکوئ صحیح شو اوس موسم چې دی یخ دی صحیح شو نو په دې موسم کې چې ته وایې چېرې زما چرګه لګاتار انډې واچوي نو دا طریقه به ورسره وکړئ دا علاج به ولو کوئ نو انشاءالله هغه به شروع شي جي او زه به تاسو ته بیا دا وښیم جي چې دا چرګه په انډو باندې راشي او څومره انډې واچي زه ټولې به تاسو ته بیا په هغې باندې ویډیو ښیم زه د خپل هر علاج د هر یو د ویډیو چې کوم دی ثبوت ساتم جي انشاءالله د دې هم زه تاسو ته ثبوت ښیم جي چې د دې دا علاج دی هغه چرګه چې کومه انډې نه اچوي هغه چرګه چې کومه انډې یو دوه واچي نورې نه اچوي یا هغه چرګه چې هغه کچه انډې لړه کوي
صحیح شو جي هغې دپاره هم د علاج دی. بیا هغه چرګه که نه چې کم د هر څه پوره خوراک مراک کوي خو انډې نه اچوي، هغې به تاسو پیله چک کوئ، جول به چک کوئ. جول څه ته وایي جي؟ جول زه تاسو ته ښیم چې جول دې ته وایي جي. ښه جي دا چرګه دی جي، دا وګورئ جي، دا زما میاوالی چرګه ده ماشاءالله، ډېره ښکلې چرګه ده. پوه شوې جي ډېره اصیله چرګه ده او ډېره زبردسته چرګه ده، ډېره وفادار هم ده او ډېره غوسناک هم ده جي. د دې دا حصه چې کم ده دې ته وایي جول، دا حصه چې کم وي دا تاسو دا حصه چې کومه ده دې ته ویل کېږي جول. صحیح شو جي دا جول به له تاسو چک کوئ جي، دا جول د دې دا ځای وي. دا کله چې تاسو چرګ اخلی د هغې دا ځای ګورئ، دا پوه شو چې دا ځای چې ګورئ دا سینې نه لاندې حصه چې کومه وي د دې خپو په بره کوم حصه چې وي دې حصه کې به تاسو چې ګورئ نو دا نرمه اخلئ. چې دا نرمه وي بالکل پوه شوې نو تاسو ته پته لګي چې آیا دا چرګه اوس انډو کې صحیح ده. که دا سخوالی کوي نو پوه شوئ چې هغه چرګه انډې نه اچوي، هغه شنډه ده. د هغې علاج شته دی خو علاج یې دومره سخت دی چې هغه څوک کولی هم نشي جي. نن سبا خلک هر څه بس په اسانه غواړي. دا جول به ورته پیله چک کوئ. صحیح شو جي چې کومه چرګه انډه یو واچي یا دوه اچوي یا نه اچوي. صحیح شو دا جول دی. چې جول یې نرم وي د هغې دپاره به دا علاج تاسو بیا شروع کوئ جي. صحیح شو جي علاج کې به له مونږ اوس څه ورکوي جي، راځئ زه تاسو ته اوس هغه هم ښیم جي. ښه جي دا دوایانې به دې له اوس کم ورکوو جي. دا یو شربت دی جي، لیډر پلیک شربت دی جي. دا ځان سره لازمي ساتئ جي. زما په ډېر علاجونو کې دا شی استعمالیږي او دا به ستاسو په کارېږي جي. دا په هر کور کې پروت هم وي جي. صحیح شو جي دا یاد سره ساتئ ځان سره. دا لیډر پلیک شربت دی جي. دا دی جناب نیرو بیان انجیکشن دی جي. صحیح شو جي هر څوک یې پیژني. دا 100 ملي ګرام دی جي. دا به والی جي او یو به واخلئ ځان سره سیرنج جي. سیرنج ما تاسو ته ښوولی وی چې طریقه مې ورته ښوولی چې سیرنج کله والی هغه به دومره کټ کوي چې دا نه چې پوره پکې خلک یې ومنډي. خلک خو ایکسپرټ نه کور کې علاجونه کوي، هغه به تاسو دومره کټ کوئ. دا نیډل چې کم دی که نه د استنه چې کومه دومره به پاتې کوئ که دا تاسو ته ښکاري. صحیح شو جي نو موږ به دې له اوس علاج شروع کوو جي. پیله به موږ دې لګو انجکشن، نیرو بیان به موږ دې له ورکوو جي. انجکشن لګولو طریقه ډېره اسانه ده، تاسو له به درځي چې کم ملګرو له نه ورځي هغوی ته زه ښیم جي. ښه جي انجکشن لګولو طریقه دا ده جي، دا هم کټ کو جي. دا په طریقه په خیال سره به ځان خوږ پې نه کوي. د انجکشن مته داسې ډک کوي جي. صحیح شو جي دا صحیح شو دا ډک شو جي. دې کې کم تقریبا 3 cc پکې راځي جي. صحیح دی جي دا هم ترې ډک کړلو انجکشن. اوس به موږ تاسو لګولو طریقه ښایو چې استنه به څنګه لګو جي. ښه جي دا اسانه په طریقه درته ښیم. دا چرګه به داسې ونیسئ او کوشش کوئ چې چرګه په یوازې نه شي، 2 کسان یې نیسئ جي. دا انجکشن دی جي، دا به دومره ورکوئ پکې. صحیح شو جي او ورو ورو په 1.5 cc به تاسو دې ته ولګوئ جي. ورو ورو به لګوئ. صحیح شو جي صحیح شو دا دومره موږ پاتې کړو، نیمه هم ورته ولګولو نیمه ورته پاتې کړو. دا به دغه کوي جي. صحیح شو جي چرګه به بیا ډېره ښه مزېداره بقایا چې کم پاتې شولو جي اینه به تاسو ستنه اخوا کوئ او هغه به وله په خوله باندې ورکوئ جي.
په کلاره به وله ورکوي په خوله باندې. صحیح شو جي، په خوله مو ورته ورکو جي. دا شو نیروبیان انجکشن جي. صحیح شو جي، دا مو ورته ولګولو، نیم ورته په چیسټ کې ولګولو او نیم وله موږ په خوله کې ورکړو، وهم څکلو پې. صحیح شو جي، دا شو یو علاج. دویم ما تاسو ته ویلو چې لیډر پلیکس په څه کوئ جي، انجکشن به تاسو د ساري لګوئ. صحیح شو، انجکشن هم د ساري ولګولو، لیډر پلیکس به تاسو د ماښام ورکوئ او څومره به ورکوئ د دې په مطابق به ورکوئ 1.5 cc. څومره 1.5 cc به ورکوئ جي. دا 1.5 cc به تاسو د ماښام ورکوئ. انجکشن به ورته د ساري لګوئ او دغه به ورته 1.5 cc به ورته لیډر پلیکس ماښام ورکوئ. یو ورځ به دا لګوئ. صحیح شو جي. په دویمه ورځ به ورته تاسو کوئ، یو به ورته په انډه والی، فارمي انډه به ورته والی، هغه به وجوشوئ، هغه به وله ورکوئ. جوشېدلې انډه به وله ورکوئ به څنګه چې کله تاسو انډه دغه کوئ وجوشوئ، دا سپین به ترې لرې کوئ، دا به لږ کوتره کوئ. دا چې کله تاسو کوتره کوئ پوه شوئ جي، نو دا به پیله دا پوستکی وخورئ. دا کم کور چې کم دی که نه، پیله به دا پوستکی په چرګه باندې وخورئ. هغې نه پس به بیا تاسو سپین ورکوئ او هغې نه پس به بیا اخره کې زیړ به پرې خورئ. په دې ترتیب به دا ورکوئ. صحیح شو جي، څنګه چې په کم ترتیب باندې که نه چرګه کې انډه دغه کېږي که نه، مکرنګ ترتیب به پې تاسو په دې چرګه باندې دا انډه خورئ. نو زه امید ساتم چې انشاءالله د تاسو یو هفته د علاج وکوئ. یو هفته 10 ورځې به کوئ جي، 10 ورځې، پوره 10 ورځې به کوئ. 10 ورځې به پوره د علاج کوئ. یو ورځ به وله انډه ورکوئ او په بل ورځ به وله بیا لیډر پلیکس ورکوئ او نیرو بیان به ورکوئ. صحیح شو جي، چې کله تاسو یو هفته د علاج وکوئ ورته، نو د هفتې نه پس به بیا تاسو د علاج لږ چینج کوئ. څنګه به چینج کوئ؟ بیا به تاسو یو ورځ ورته نیرو بیان ورکوئ، هفته پس به یو ورځ به ورته نیرو بیان ورکوئ، په دویمه ورځ به وله انډه ورکوئ او په دریمه ورځ به وله بیا دا لیډر پلیکس ورکوئ. صحیح شو جي، یو هفته به تاسو دغه علاج وکوئ، کنټینیو به وساتئ. صحیح شو، په دویمه هفته به چې کم دی نو تاسو به په یو ورځ به دا ورکوئ، انډه به ورکوئ، په دویمه ورځ به لیډر پلیکس ورکوئ او په دریمه ورځ باندې به تاسو نیروبیان انجکشن ورته لګوئ. نو انشاءالله 10 ورځو کې به ستاسو چرګه کلر به هم ډېر ښکلی شي، ډېره زبردسته به شي. پوه شوې جي، او واپس به په خپلو انډو را شروع شي، کراس به هم کوي، هر څه به کي. بله خبره به دی چې کومه انډه به اچي د هغې به تاسو دا دغه وګورئ، انډه به ماشاءالله ښکلې غټه اچئ، فرش انډه به اچئ. که کچا انډې غورځولې هغه مسله به هم ختمه شي، چې انډې نه روړلې هغه هم ختمه شي، چې کمې دوه روړلې لږې روړلې هغه مسله به هم حل شي او ستاسو به ټولې مسلې حل شي. نو زه امید ساتم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شي او چې زما ویډیوګانې تر پوره ګورئ، آینده پورې پوره ویډیو ګورئ. په منځ کې داسې خبرې وي، لازمي خبرې وي چې احتیاط خبرې وي چې هغه تاسو ته لازمي پکار وي، هغه تاسو پکې تیر کړئ، هغه احتیاطي ونه کوئ او ځناور ځان اکثر له بې ځایه مړ شي یا فایدې ونه شي. نو زما چینل په یاد سره سبسکرایب کوئ او ټولو ملګرو ته مو وایئ چې کم چرګانو شوق ساتي، څوک د پرندو شوق ساتي، هر قسم مارغانو شوق ساتي، تیترانو ځناور شوق ساتي، هغې ته مو وایئ چې زما چینل یاد سره سبسکرایب کوي او دا په یوټیوب باندې په پښتو کې پیل چینل دی. نو زه امید ساتم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي او د ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. او که په ویډیو کې څه کمی وي یا پوه شوي نه یې او څه دغه یې، نو بیا ما ته په کمنټس کې ووایئ. بل زه یو ضروري خبره د تاسو ذهن کې واچوئ، زما داسې ملګري چې هغه په پښتو نه پوهېږي، اردو ملګري مې دي، هغه ګوري، نو هغې ته ما ویلي دي چې په کوم ځای ویډیو کې تاسو نه پوهېږئ نو تاسو په کمنټس کې ما ته لیکئ. صحیح شو، یا په میسنجر باندې ډاکټر چیک چینل باندې دغه باندې راشئ، پیج باندې هم زما دغه شته دی، پوه شئ څه مسلې هلته کې ما نه هم تپوس کولی شي. خو په ویډیو کې دا وي چې تاسو ته پته ولګي چې آیا د ورکولو طریقه څنګه طریقه کې به ورکې، انجکشن به څنګه لګې، دا ټولې طریقې تاسو ته پته ولګي. صحیح شو جي، د ځان ډېر ډېر خیال ساتئ او په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله.